السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، ټول هغه مسلمانان ورونه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري. مسلمانان ورونو، په دغه اړه باندې خلک ډېره پوښتنه کوي چې اختلاف د امت رحمت ده. اول پوښتنه دا کوي چې آیا دا حدیث ده که نه ده، او دویم دا چې د دې څه معنا ده چې اختلاف رحمت ده. د قرآن صریح آیتونه په دې اړه راغلي او نور صحیح حدیث په دې اړه علما نقل کوي چې اختلاف د امت رحمت نه ده، بلکې دا فساد و غضب ده. نو د دې څه مطلب ده؟ نو غواړم مسلمانانو ورونو چې په دې اړه تاسې سره بحث وکړم، او الله دې وکړي چې د ما بحث هر مسلمان ورور اوري، نو تر اخره دې واوري او ښه دې واوري، ځکه دا مسئله لږ څه علمي او سخته مسئله ده. نو د مونږ د نن ورځې د دې تحقیق عنوان به داسې وي: آیا اختلاف د امت رښتیا رحمت ده؟ نو اول به د حدیث ته راسو. په دې حدیث کې علما دوه ډلې دي. یوه ډله علما وایي چې اختلاف امتی رحمتون حدیث هیڅ اصل نه لري، دا بیخي ثابت نه ده، نه صحیح سند، نه د صحیح حدیث سند سته، نه د ضعیف، نه د موضوعي، بلکې بیخي دا حدیث اصل نه لري. دا رایه د امام سبکی رحمه الله شافعي رایه ده. قضاء العرب فی اسئلة الحلب د په 262 صفحه کې چې کوم سوال ترنه په حلب کې سوی، نو جواب یې ورکړی چې دا حدیث اصل نه لري. او همدغه ډله کې بل عالم صدیق غماری یو کتاب جوړ کړی، المداوی لعلل جامع صغیر و شرحی المناوی. په خپل کتاب کې لیکي چې دا حدیث اصل نه لري. او دریم علامه ابن الحزم الظاهری احکام فی وصول الاحکام، په دې کتاب کې دی لیکي چې دا حدیث هیڅ اصل نه لري. نو دغه درې لوی علما د دنیا دوی وایي چې دا حدیث اصل نه لري. او دویمه رایه دا ده، هغوی وایي چې دغه لفظ باندې حدیث ثابت نه ده، معنا یا ضعیف سند باندې راغلی ده یا بیخي ثابت نه ده، خو معنا په لحاظ باندې د دې حدیث صحت سته ده. لکه امام شمس الدین سخاوي رحمه الله په مقاصد الحسنه فی الاحادیث المشتهر علی السنه د کتاب 9 صفحه کې د رایې نه داسې معلومیږي چې دغه حدیث د معنا په لحاظ صحیح ده. او علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله جزیل المواهب فی اختلاف المذاهب چې ډیر ښه کتاب یې جوړ کړی، نوی دغه رساله چې شروع کیږي په همدغه مسئله باندې شروع کیږي چې دا حدیث څنګه ده. نو د ده رایه هم همدا ده، حتی دی خو وایي د دې خبرې نه داسې معلومیږي چې لفظ ثابت ده، دغه لفظ چې اختلاف امتی رحمتون دا لفظ هم ثابت ده. او کشف الخفا د علامه عجلونی الجراحي شافعي دغه رایې نه معلومیږي چې د معنا په لحاظ صحیح ده. علامه ابن العابدین الشامی په رد المحتار اول جول 161 صفحه التم لاغنه داسې معلومیږي چې خپله د حدیث ضعیف ده، خو په اعتبار د معنا سره صحیح ده، ځکه په معنا په اعتبار باندې دغه علماو سلفونه اقوال نقل کړي دي. نو دا دویمه رایه سوله مسلمانانو ورونو. یوه رایه دا ده چې دا حدیث اصل نه لري، یوه رایه دا ده چې دا حدیث اصل لري. نو چې اصل لري بعضې وي خپله دا لفظ ثابت ته، بعضې وي د معنا په لحاظ. نو اکثره د دنیا علما داسې وایي چې دا حدیث د معنا په لحاظ صحیح ده، یعنی اختلاف د امت دا رحمت ده. خو اوس خبره دلته دا ده چې د اختلاف د امت رحمت ده، دلته درې خبرې دي. یو اختلاف په اصولو کې ده، یعنی په عقایدو کې ده. نو اختلاف په اصولو کې دا حرام ده، ځکه دا ضلالت و ګمراهي ده. دا یوه رایه سوله.
یعنی په عقایدو کې اختلاف کول دا رحمت نه ده، دا ضلالت ده، دا ګمراهي ده، دا فساد ده. دا یو. دویم څه ده؟ اختلاف په آراو په جنګونو کې، یعنی کله چې جهاد کوي او په رایو، یعنی چې مثلا د چا رایه وي، د یوه رایه وي، د بله رایه وي، نو رایو کې اختلاف او په جنګونو کې اختلاف، چې مجاهدین جهاد ته تللي وي دوی هلته اختلاف وکړي، دام ناروا ده، جایز نه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاري حدیث ته معاذ ابن جبل او ابو موسی اشعري ته ویلې تطاوعا، یو د بل اطاعت کوي، ولا تختلفا، یو د بل سره مخالفت مه کوئ، ځکه جهاد کې د مسلمانانو اختلاف کول نو هغه د مسلمانانو قوت ختموي. نو په اصولو کې او یعنی په عقایدو کې اختلاف ناروا ده، په جهاد او په جنگونو کې د مجاهدینو اختلاف دا ناروا ده. دریم څه ده؟ اختلاف په فروعو کې ده. نو په فروعو کې اختلاف څنګه ده؟ روا ده که ناروا ده؟ علامه ابن الحزم رحمه الله احکام فی وصول الاحکام کې لیکي چې دا لکه څنګه چې په عقایدو په حروبو کې ناجایز ده، همدارنګه په فروعو کې ناروا ده. دویمه رایه دا ده چې نه، په فروعي مسائلو کې اختلاف بالکل جایز ده، بلکې رحمت ده. نو اوس مسلمانانو چې اکثر علماو د موږ او د تاسې د اهل سنت والجماعت دغه رایه ده چې اختلاف د امت رحمت ده. نو څنګه رحمت ده؟ نو یو وارې په دې خبره باندې مسلمانانو ورونو ځان را سره پوه کوي. هر هغه څوک عالم، طالب، محصل ورور چې دا تحقیق اوري، ځکه بعضې خلک دوی ته وایي چې اختلاف څنګه رحمت دی؟ اختلاف خو غضب دی، اختلاف له کومه رحمت سو؟ دلته مسلمانانو ورونو جهتونه بدل دي. اختلاف د امت رحمت ده. کوم امت؟ چې هغه مجتهدین دي. دا د مونږ زمانه کې چې علماو کوم اختلافونه او شر و شور شروع کړی، دا رحمت نه د مسلمانانو ورونو. اختلاف د امت، هغه امت چې هغه مجتهدین دي. اختلاف امتی یا اختلاف علماء امتی، یعنی هغه علما چې مجتهدین وي، دا رحمت ده. خو دا رحمت د مجتهدینو ته رحمت ده که مقلدینو ته؟ یعنی مثلا دوه مجتهدین راجع کسول په یو مسئله کې د دوی اختلاف ده، نو دا د مجتهدینو اختلاف خپل مجتهدینو ته رحمت نه ده، مقلدینو ته رحمت ده. دغه ټکي ته باید مسلمانان ډیر فکر وکړي. اوس مثالونه راوړم. اختلاف د امت یعنی د مجتهدینو خپل مجتهدینو ته رحمت نه ده، مقلدینو ته رحمت ده. دا یو خبر. بل دا د مسلمانانو ورونو اختلاف د امت رحمت ده. دې په مقابل کې اتفاق خیر ده. دواړه باید ومنو. اتفاق ښه ده که اختلاف ښه ده؟ اتفاق خیر ده. دا یو خبر سوله. اتفاق خیر ده. د دې په مقابل کې بل خبر راواخله. اختلاف د امت رحمت ده. د دې دواړو خبرو په مابین کې ټکر ده. یو وارې ویل کېږي چې اختلاف د امت رحمت ده، د دې په مقابل کې بل خبر چې اختلاف اتفاق خیر ده. نو څنګه یو وارې اتفاق خیر ده او بل؟ نو دلته یعنی کله کله بعضې خلک اعتراض کوي، هغه خلک چې علمي وسعت نه لري وی اتفاق خیر ده که اختلاف؟ نو ته به ضرور ورته وایې چې اتفاق خیر ده. نو وی تاسې کتابونو کې ولې راغلي چې اختلاف د امت رحمت ده؟ داسې نه د مسلمانانو ورونو جهتونه بدل دي. دا اختلاف د امت چې ده دا رحمت ده مقلدینو ته یو جهت، او اتفاق خیر ده دا مجتهدینو ته. مجتهدین علما چې کم تیر سوي مجتهدینو ته اتفاق خیر ده، مقلدینو په حق کې دا اختلاف یو رحمت ده. نو مسلمانانو ورونو د دغه دواړو خبرو په مابین کې هیڅ ټکر نسته ده. اختلاف د امت رحمت ده، دا عامو انسانانو ته
او مقلدینو ته هغه چاته چې علم نه لري د هغوی په حق کې دغه اختلاف رحمت ده، او د مجتهدینو په حق کې اتفاق خیر د مسلمانانو ورونو. دغه مسئله کتابونو یعنی د اختلاف امتی رحمتون د دې مطلب دا نه ده چې دوه مولایان راجګ سي شر و شور شروع کړی، دغه شر و شور ته موږ وایو چې دغه اختلاف رحمت ته. هیڅ کله نه مسلمانانو ورونو، یو خو دغه علما مجتهدین نه دي، بل دا د دوی په حق کې رحمت نه ده مسلمانانو ورونو، دا د مقلدینو په حق کې چې د دوی مجتهدینو څوک تقلید کوي د هغوی په حق کې دا رحمت ده. مثال ذکر کو، مثلا طلاق د کلما ده د مونږ په حنفي فقه کې یو سړی د داسې ویلې هر کله مو چې ماته هر وخت مو چې ماته ښځه وکړله په ما دې په 3 طلاقونو باندې طلاق وي، هر یوه ښځه مو چې ماته هر وخت وکړله په ما باندې دې په 3 طلاقونو طلاق وي. نو اوس دغه سړي ته چې ښځه وکړي نو هغه طلاقیږي، بیا بله چې ورته وکړي بیا هم طلاقیږي، نو دی به په دې دنیا کې څنګه ژوند کوي؟ دغه قول ډیر وخت کې مونږ مسلمانانو کې پیښیږي. مثلا یو مسلمان ورور غواړي چې ما ته پلانکۍ جلۍ وکړي، نو هغه نه ورته کوي، نو دی وي چې هر یوه جلۍ مو بله ما ته وکړه په ما باندې په 3 طلاقونو طلاقي. نو اوس دغه مسلمان ورور حنفي ده، نو په حنفي فقه کې دا سړی به ټول عمر بې واده ګرځېږي، ځکه هیڅ بله لاره نسته ده چې ده ته واده وکړي، نو ټول عمر خو په دنیا کې واده هم نسي کولی. نو دلته مجتهدینو اختلاف کړی ده. شافعي علما طلاق د کلما دا طلاق نه بلي، ځکه طلاق قبل النکاح دوی وی چې دا نه صحیح کیږي، بیخي دا طلاق واقع نه ده. نو اوس مسلمانانو ورونو دغه شافعیانو چې امام شافعي رحمه الله چې د امام ابو حنیفه سره اختلاف ده، نو حنفي سړی راجګ سو، مثلا یو مقلد ده، امی سړی ده مقلد ده، نو دی راجګ سو حنفي ده، د طلاق د کلما اچولی ده، نو چې طلاق د کلما یې واچو نو ټول عمر به دی واده نه کوي. اما نو چې ټول عمر واده ونه کړي دا یو لوی مشکل سو، عذاب سو، مشکل سره دی مخ سو. هلته چې مجتهدینو اختلاف کړی ده د دغه مقلد په حق کې دغه د امام شافعي صاحب مخالفت او اختلاف رحمت وګرځېده، نو دی به داسې وکړي چې په دغه مسئله کې به د امام شافعي رحمه الله په مذهب فتوا وکړي، لکه علماو هم داسې کړي هم دي. علامه مفتی فرید رحمه الله په خپله فتاوا کې او نورو ډېرو علماو په همدې فتوا کړي چې په طلاق د کلما کې فتوا د امام شافعي صاحب په مذهب باندې کوي. نو ګورئ د دغه سړي په حق کې هغه د امام شافعي صاحب اختلاف رحمت سو که نه سو؟ که دا 4 امامانو داسې خبر کړی وی لکه د امام ابو حنیفه رحمه الله غوندې خبره چې طلاق د کلما واقع و او دغه سړی به ټول عمر بې واده ګرځېده، څومره لوی مشکل به و. دا یوه مسئله. نو د ده په حق کې دغه اختلاف رحمت سو که نه سو؟ دویم دا ده، مثلا یوه ښځه ده، د هغې میړه ورک سو. حنفي فقهاوی تر 90 کلونو پورې به دا ښځه همداسې ناسته وي. نو ګورئ مسلمانانو ورونو، 90 کاله عمر د یوې ښځې بیا په دغسې حالاتو کې لکه چې دا اوس د دنیا حالات دي، 90 کاله انتظار کول یوه لویه سخته مسئله ده. نو د ښځې په حق کې ځکه دا خو مثلا دا ښځه د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په مذهب ده، نو چې کله دا 90 کاله کینی نو د دې په حق کې دا یو لوی سخت او تکلیف ده. خو هلته د امام مالک رحمه الله لمونږ احنافو سره اختلاف د هغه وي چې 4 کاله، خو 4 کاله شرطونه لري مسلمانانو، بې شرطه نه. 4 کاله چې یو میړه ورک و دره کې نه لګېد نو د ښځې ته جایز ده چې بل میړه وکړي، قاضي به دا نکاح فسخه کړي او بل میړه به وکړي. نو ګوري مسلمانانو ورونو، دغه د امام مالک رحمه الله اختلاف د دغې ښځې په حق یو رحمت سو، ځکه که امام مالک صاحب هم د موږ غوندې خبره کړې وای نو 90 کاله به دا ښځه ناسته وه، رحمت سو که نه سو مسلمانانو ورونو؟
یا دریم مثال هم وایم، مثلا یو سړی حنفي ده، د حنفي فقه کې حکم دا ده چې یو څوک درس کوي یا تدریس کوي یا امامت کوي یا وړو ماشومانو ته قرآن وایي، اسلامی تعلیم کوي، شاګردانو ته وي، ده ته تنخواه اخیستل ناروا ده، ناجایزه ده، جواز نه لري. نو که حنفیان اوس په همدې حنفي مذهب باندې عمل وکړي نو دین به ټول معطل پاتې سوی و، ځکه دین به هېچا هم چاته نه ویلی، ځکه ده ته خو اجره او پیسې اخیستل ناروا دي، ناجایز دي، په قرآن او په حدیثو یا په دې تعلیم د قرآن باندې ورته ناجایزه ده. نو چې ناجایزه ده په امامت باندې همداسې دا ټول ورته حرامه ده، جواز نه لري. دا د احنافو مذهب ده. نو که چیرته حنفیانو ته دا ناجایز وای، په دې فتوا سوی وای، نو چا به تعلیم نه کو، ځکه به یې نه کو نو بیا به هغه اقتصادي حالت په څه شي باندې روانه و، نو دین به معطل پاتې سوی و. خو دلته شافعیانو یا حنبلیانو مخالفت کړی ده، هغوی یې جایز بلی یا جمهور علما یې جایز بلی. نو چې جایز بلی که هغوی ټول له موږ سره متفق سوي وی، نو همدا یوه لار به وله چې تعلیم به په اجره جایز نه و، امامت به جایز نه و، هېچا به امامتونه نه کول، هېچا به تعلیم نه کو، هېچا به قضا نه کوله، هېچا به نور داسې کارونه چې هغه مثلا په حنفي فقه کې چې تعلیم وړکۍ هلکانو ته سبق ویلل، د قرآن ویلل، دا به ټول ناروا ول. نو که دا اختلاف نه وای نو دین به معطل پاتې سوی. نو اوس چې جمهورو د امام ابو حنیفه رحمه الله سره مخالفت کړی، دغه مخالفت د هغو خلکو دپاره چې حنفیان مقلدین دي، د هغوی په حق کې دا رحمت سو، ځکه هم نن حنفي علماو فتوا د شوافعو په رایه باندې کړې، د هدایې نه وروسته ټولو متأخرین علما اوس دا جایز بلی. الله مو ښه لره مسلمانانو ورونو. نو دا یوه لویه مهمه مسئله شوله. لکه پخوانۍ ادیانو کې په دین د نصرانیت یا په دین د یهودیت کې، نو په دین د یهودیت کې یا په دین د نصرانیت کې هلته همغه یو حکم و، دویم حکم اجازه نه وله. په دین د اسلام کې الله پاک دغه شرع داسې راولیږله، حکم یو حکم نه ده، متعدد حکم ده، حکمونه سته پکې. نو دا د امت مسلمه دپاره یو لوی رحمت ده. نو اکثره خلک غلط تعبیر کوي چې اختلاف څنګه رحمت ده. صحیح د اختلاف رحمت نه ده، دا مونږ منو، اتفاق خیر ده له اختلاف نه. خدا مجتهدینو ته څوک چې مخالفت کوي د هغو په حق کې اتفاق بهتر ده، باید هغوی اتفاق وکړي. اما د مقلدینو په حق کې هغوی دپاره بیا د اختلاف رحمت ته، خصوصا هغه صورت، اما مطلقا مقلدینو ته د اختلاف رحمت نه ده. په خاص وخت کې چې هغه ضرورت پیدا سي، د ضرورت په حالت کې بیا مقلدینو دپاره دغه اختلاف چې ده دا د دوی دپاره رحمت ده. نو الله پاک مو روغ جوړ لره مسلمانانو ورونو. دغه تحقیق می چې درته وکړه، الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی او په کنه او په حقیقت یې پوه سوي یئ. دغه ښه تحقیق علامه امام سبکي په قضاء العرب فی مسألة اسئلة الحلب په دې کتاب 262 صفحې نه رانیولي او قطع اوږد تحقیق کړی ده. علامه عبدالرؤف مناوي شافعي په خپل مشهور کتاب فیض القدیر چې د جامع صغیر د امام سیوطي باندې شرح ده، اول جلد 209 صفحه، او علامه ابن العابدین الشامی په رد المختار کې بحث کړی ده. نو هلته چې کوم در المختار متن کې راځي چې اختلاف د امت رحمت ده، نو شامی لیکي فإن اختلاف ائمة الهدى توسعة للناس، توسعه ده د خلکو دپاره. نو وسعت رحمت د عامو خلکو دپاره ده، نه د مجتهدینو دپاره. الله مو ښه لره، الله مو حافظ ناصر سه. اخوکم فی الله عبدالحمید الحماسی الکابلی الدیوبندی الحنفی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.